أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 5 آیات نمبر 35-36 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې نه مخکې آیات کې تیر شولو چې دوی دا کم کفر او شرک دا کړی دی نو د دغې په ذریعه الله رب العزت دوی څه ظلم نه دی کړی بلکې دوی په دغې ګناه په وجه په خپل ځان په خپله ظلم کوي او بیا چې دی نو هغه دغې عمل هغې عذاب چې کم د هغوی دوی پورې استهزا کوله نو هغه راګیر کړل او د الله چې څوک راګیر کړي د هغوی دپاره چې نو هغه بیا خلاصی نشتی. نو اوس دلته په دې آیات کې د دوی یو بېهوده چې دی نو هغه خبره ذکر کوي. وقال الذین اشرکوا او ویل آی کسانو چا چې شرک کړو لو شاء الله ما عبدنا که چېرې غوښتلی وی الله نو موږ به عبادت نه کړی من دونه د الله نه ما سوا من شیء د بل څه شي نحنو نه موږ ولا آباؤنا او نه زموږ پلار نیکه ولا حرمنا من دونه من شیء او نه به موږ چې نو هغه حرام کړي ولو د الله د حکم نه ما سوا چې نو هغه څه شی د خپل ترو په خپل ترو به موږ چې نو هغه دا نه کړي. نو اوس دا د دوی بېهوده خبره وه چې کله دوی ته دعوت میلاو شو نو په کار خو دا وه چې ایمان یې راوړی نو دوی ایمان را نه وړلو بلکې په خپل بت پرستۍ او په شرک باندې یو څه نو هغه سره بې بنیاد چې نو هغه بې دلیله خبره چې نو هغه یې وکړله او هغه دا چې العیاذ بالله الله رب العزت زمونږ په دغې کفر او شرک باندې خوشحاله دی راضي پې دی که پې راضي نه وی نو مونږ څه یو خدای به چې مونږ منع کولی نو مونږ بیا هغه کار کولی شو. نو گویا الله جل جلاله چې نو هغه د انسان د منع کولو چې نو هغه دوه طریقې را لیکنې. یو طریقه خو چې نو هغه دا ده چې الله رب العزت د دغه انسان نه بالکل د دې ګناه دغه ماده وباسي لکه څنګه چې د پرشتو نه الله پاک دغه ماده اخذ کړې ده چې یو پرشته هم ګناه نه کوي. دویم چې نو هغه نو اوس که داسې وی نو بیا خو به دا انسانان نه ول دی خو بیا پرشتې ولی او الله رب العزت انسان او پیری کې دا ماده پیدا کړله د ده کې د نیکۍ هم صلاحیت شته او دې کې د نو هغه د بدۍ هم صلاحیت شته او بیا د هغې سره الله جل جلاله ورته بیا دا دواړه لارې د نیکۍ او د بدۍ دواړه ښودلې هم دي. الله وایي فهدیناه النجدین فالهمها فجورها وتقواها الله وایي هر نفس ته موږ د هغه بدي او د هغه نو هغه ښه کار دا دواړه ورته موږ چې نو هغه الهام کړي دي چې اوس که ته یې ښه کار کوې د هغې به درته ښه نتیجه میلاویږي او که بد کار کوې د هغې به ته بده نتیجه چې نو هغه میلاویږي. نو الله جل جلاله انسان دا مجبور محض نه پیدا کړی. اوس که داسې وی جو بیا به دوی چې ګوره الله پاک مونږ چې نو هغه منع کړو نو انسان خو بیا مجبور محض شو او مجبور محض انسان نه دی. الله جل جلاله انسان کاسب پیدا کړی دنیا کې دله الله رب العزت اختیار ورکړی دی. اوس دی په خپل اختیار باندې که ښه کار وکړي جو الله رب العزت بیا د انسان له اجر و ثواب ورکوي لکه څنګه چې مخکې پرونی درس کې تیر شولو. او که دی په خپل اختیار باندې غلط کار وکړي ګناه وکړي نافرمانی کارونه وکړي نو بیا الله رب العزت په دغې ګناه باندې چې نو هغه نیسي. دویمه طریقه د منع کولو الله جل جلاله چې نو هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام او کتابونه را لېږلي دي. نو
الله جل جلاله که د خلکو په ګناه راضي وي نو بیا به الله رب العزت 1,40,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام ولې رالیږل. بیا به دغې انبیاء علیهم السلام له څه د پاسه 100 کتابونه او صحیفې ولې ورکولې او هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه خپل قوم ته ویلی دي یا قوم اعبدوا الله، ای قوم تاسو د الله چې دی نو هغه عبادت وکئ، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه د بل چا عبادت مه کوئ. ستاسو دپاره د الله نه ما سوا بل معبود شته هم نه. نو بیا خو به الله رب العزت دا دومره پیغمبران ولې رالیږل، خو چې الله دا دومره پیغمبران رالیږل او هر پیغمبر چې نو هغه دا خبره کړې ده ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت او ځان چې نو د غلط کارونو نه ګناهونو چې نو هغه منع کوي. نو دویمه د منې طریقه دغه خو د دغې سره الله انسان له اختیار هم ورکو. نو د دې په وجه باندې دوی دا بېهوده خبره وکړه. وقال الذین اشرکوا وی آئی کسانو چې نو هغه چې شریک کړو لو شاء الله ما عبدنا، که الله غوښتلی نو موږ به عبادت نه وکړی من دونه د الله نه ما سوا من شیء د څه څیز نحنو موږ ولا آباؤنا او نه به زموږ پلار نیکه چې نو هغه دغه شانتي کړو ولا حرمنا او نه به موږ د خپل طرفه چې نو هغه څه شی حلال حرام کړو لکه څنګه چې اوومه سپاره کې چې نو هغه صورت انعام کې مخکې تیر شوي دوی به وي چې نو هغه د حام او دغه شان چې نو هغه وسیله صایبه د سوري به د خپل طرفه چې نو هغه دوی حرام قرار کړل چې کم چې نو هغه مثال په تور کې وسیله چې نو هغه خو ته به ویل چې د هغې به په مخه چې نو هغه مسلسل اوه یا 9 یا 10 پیرې چې نو هغه به یې څه وکړلو اوښې به یې چې نو هغې وزېږولې نو دوی به بیا د هغه پرېښودل پای به چا سورلي وغیره چې نو هغه به یې نه کوله. دغه شان چې نو هغه صایبه هغه اوښه چې نو هغه د هغې پیر سر چې نو هغه به دوی د بوتانو په نوم باندې چې نو هغه پرېښودل حام اوښو نو دوی دا د خپل طرف نه حلال او حرام کولو حالانکه د تحلیل او تحریم حکم دا صرف د الله سره دی. نو په هغې باندې ځان له دلیل چې دی نو هغه دا پیش کړو لو شاء الله ما عبدنا چې العیاذ بالله زموږ په دغې باندې چې نو الله راضي دی ځکه موږ دا کار کوو. د دنیا مسلم قانون دی چې کله یو سړی په یو خبره کې ګیر شي دی راپړ شي نو دی بیا خپله داسې نو خپله غلطي یا خپل پړ کېدل نه مني خو دی د هرې خبرې د غلط لپاره هم دی ځان له دلیل چې نو هغه ګوري او په هغې دلیل باندې چې نو او پای پسې خلک هم ډېر شي ورپسې. د اردو یو مشهور چې نو هغه متل دی کهاوت چې ورته ویلی کېږي نو هغې متل کې دا دی یو پیره چې نو هغه چتې دی چې نو هغه په جاله کې نښت جال پروت و په هغې کې چې نو هغه ولو نو بیا په دغې سره چې نو خپې پورې تار نښتی نو دی اوس څوټ ټوپ کې الوځي خو هغه تار نښتی دی لاندې جاخه کې نو دی تلی شي نه هغې نه ځان خلاصولی شي نه جو بیا واپس کته ولګي جو چې لږ ساعت وشي جو بیا الوځي جو بیا چت شي لاړ شي لږ دا شي جو بیا هغه تار پورې نښتی چې واپس بیا راشي. برانه ورته چېرته کارغه خیال شوی دی نو چې کارغه ورته خیال شو نو ورته یې ترور دا څه کوي وختي نه چې نو هغه یا خو چې نو هغه خیجي او بیا واپس کېږي نو داسې نه وي چې راشه د خپه مې نښتې ده په تار ورته د نښتې دی دا نشم ګوله وهلی یارې زه دا ځمکه ناب کوم چې دا څومره ده زه ځمکه ناب کوم چې دا څومره ده نو خپله غلطي ونه منله خپله کمزورۍ اظهار یې ونه کړو چې زه کمزوری یم یا غلطي چې نو هغه رانه وشوه د هغې دپاره چې نو هغه ځان له دا خبره جوړه کړې نه زه خو ځمکه ناب کوم داسې نه چې ځان د دې نه خلاصولی نه شم ګیر نه یم خو هسې دا ځمکه ناب کوم نو ځکه ښکته به راځم نو الله وایي دوی داسې ونه منله خو چې دا څه دی الله پې العیاذ بالله راضي دی که الله نه وی راضي نو چېرته مونږ او چېرته الله نه مونږ کولی شو داسې الله وایي کذلک فعل الذین من قبلهم ځکه الله د دوی د خبرې جواب هم ورنکو چې دا یو بېهوده خبره ده نو خدای جواب هم ورنکو الله وی پرېږده دوی خپل پیغمبر له ډایرکټ تسلي ورکړله کذلک فعل الذین من قبلهم دغه شان چې دی نو هغه کړو هغې کسانو چې د دوی نه وړاندې ول د هغوی هم دغه شان د خپل پیغمبرانو چې نو هغه نافرماني کړو د الله سره شریک جوړ کړو کفر چې نو هغې کولو فهل علی الرسول الا البلاغ المبین په پیغمبر باندې صرف چې نو هغه رسول دی د پیغمبر باندې ښکاره تبلیغ کول دی چې پیغمبر به ورته حکم رسوي باقي منل او نه منل دا د هر انسان چې نو هغه خپل دی. ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله وی مونږ په هر ډله کې په هر قوم کې چې نو هغه مونږ څه کړی دی پیغمبر چې نو هغه لیږلی دی
دیو جن نو هغه لیکلي چې شاید زمونږ چې نو هغه هندوستان او پاکستان ته پیغمبر راغلی، خو دا پته نه لګي چې کوم پیغمبر راغلی، ځکه د آیات د عموم نه پته لګي چې الله رب العزت چې نو هغه هر امت ته هر قوم ته نو هغه پیغمبر لګلی دی. اوس د دې د جنس نو د بل جنس نو ځکه 1,40,000 چې نو هغه کم او بیش پیغمبران تللی دي، یا که پیغمبر نه راغلی د پیغمبر قاصد خو راغلی کنه، لکه څنګه چې الحمدلله اوس موږ مسلمانان یو، نو که پیغمبر نه نو صحابه راغلی ول کنه، د پیغمبر چې نو هغه قاصدان چې نو هغه راغلی نو صحابه. په خور کې موږ وای اصحاب بابا قبر دی پلان کې پلان کې دی چې نو پاکستان کې دنیا شي دي نه، نو الله وی مونږ لري په هر یو ډلې کې نو هغه پیغمبران هر یو امت کې صحیح وي ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، دې تاسو عبادت کوئ د الله تعالی او ځان ساتئ چې دی نو هغه د شیطان نه، یا واجتنب الطاغوت او ځان ساتئ چې نو طاغوت شیطان ته ویل کېږي او طاغوت بت پرستی ته هم ویل کېږي، ځان ساتئ د بت پرستی نه. نو فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیه الضلاله، نو بعضې پای کې ول چې داوی ته الله پاک هدایت کړو، دا غوی د پیغمبر یا د پیغمبر د قاصد داغه د مبلغ چې نو هغه خبره ومنله، الله ورته هدایت وکړلو. ومنهم من حقت علیه الضلاله، او ځینې پکې هغه ول چې هغه په خپل ګمراهۍ باندې ولاړل، نو د هغوی باندې هغه ګمراهي چې نو هغه ثابته شوله، یعنې د هغې ګمراهۍ او بېدینۍ سره چې نو هغه د دنیا نه لاړل. اللهم احفظنا. الله وایي فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، پس وګرځئ تاسو په ځمکه کې او وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین، څنګه چې شو انجام د دروغجن کوونکو. نو اوس الله موږ ته هم وایي په ځمکه کې ګرځئ سیر او تفریح چې نو هغه کوئ، خو مقصد یې څه دی؟ نو د هغې مقصد کې چې نو هغه لږ کتل پکاري. یو اوس موږ چې دا کم سیر او تفریح چې نو هغه کو ګرځو، او بیا خصوصا ګورئ په هغې کې چې دا کمې ښځې خلک به پلان کې درې ته ځو، پلان کې خوړ ته ځو، پلان کې کالام ته ځو، پلان کې چینې له ځو وغیره ذالکه، ناجایز دی. ناجایز قول ډایرکټ ما ځکه چې هغه وکړو چې شریعت په ترو باندې په دې کې د کومو خبرو لحاظ ساتل کېږي هغه پکې یو نه وي، پرده پکې چې نو فرض ده، پرده پکې د سره نه وي، غیر محرم په مخ کې ښکاره کېدل د سره چې نو هغه نه وي، تصویران وغیره په خپله ځان له وباسي، ویډیوګانې چې نو هغه ناجایز دي په خپله چې نو هغه ځان له کوي، تمام خرافات پکې، بیا یو ورسره یا دوه سره چې نو هغه سړی باقي ډېر شی چې نو هغې غیر محرم راغونډ کړي، جایز نه دی. اوس جایز نه دی کوي کول چې نو هغه د چا سره څه نشته، ثبوت نشته، دوه دې تو نه شو ویلی چې اوس کوي جو کوي نو دنیا د خلک څه نه کوي، جدا دي هم کوي. د سړو دپاره هم سیر آسې نشته، الله وایي فسیرو لاړ شئ خو څنګه به ځئ، فانظرو وګورئ، د خدای په کائنات کې غور او فکر وکئ، د دغې نه عبرت چې نو هغه واخلئ. نو که په طور د عبرت باندې ځئ نو بیا پکې اجر و ثواب دی، بلکې ستا چې په دغې چکر څه لګي په دې بدل الله پاک چې نو هغه ثواب درکوي. اوس په دغه نیت څوک ځي، یا څوک چې نو هغه بیګ دقه کوي، یا څوک پکې ځان د ګناه نه ساتي، مونځ اهتمام پکې نه وي، د جمع اهتمام پکې نه وي، نور د دنیا شی چې نو هغه د خرافاتو ارتکاب چې نو هغه پکې کېږي، نو په دې وجه باندې دغه تلل دغه ګرځېدل د نو هغه ناجایز او ګناه دی. الله دې موږ ته عقل سلیم راکړي. وقال الذين او ویلای کسانو اشرکو چې شرکی کړو، لو شاء الله کچری غختلې وی الله پاک ما عبدنا نو موږ به عبادت نو کړي من دونه سوا دا غنه، یعنی د الله نه، من شیء د هیڅ څیزو، نحنو نه موږ ولا اباؤنا او نه زموږ پلار نیکه، ولا حرمنا او نه به موږ حرام کړیو من دونه د الله د حکم نه ما سوا من شیء څه څیزو. کذالک دقشان فعل الذین کړوای کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې مخکې، فهل علی الرسل نو پس نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین چې نو هغه سوا د تبلیغ کار نه واضح نه. ولقد بعثنا بشک موږ لېږلو فی کل امت په هر یو امت کې په هر یو ډله کې رسولا یو پیغمبر ان اعبدوا الله چې عبادت کوي د الله، واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتئ له بتانو نه. فمنهم من هدى الله پس ځینې له دوی نه هغه څوک چې هدایت ورته وکړو الله، ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک حقت چې ثابت شو علیه په هغه باندې الضلاله ګمراهي. فصیروا پس وګرځئ فی الارض په ځمکه کې، فانظروا پس وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو انجام د دروغ ګڼونکو.